د جناب کنګ عمران خان صاحب چې کوم خواږه او درانه الفاظ دي یو ځل بیا د جیل نه جاري شو. جناب عمران خان صاحب یو ځل بیا د قرآن مجید حواله ورکړه چې دغه آیات وګورئ په هغې کې واضح لیکلي دي. راځم ملګرو د جناب عمران خان صاحب چې کوم الفاظ دي ادر سره شریک کوم خو لازمي ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کوي ځکه چې هغه خلکو ته رسول ډېر ضروري دي کوم چې په عمران خان صاحب باندې تنقید کوو چې نه هغه په جیل کې عبادت نه کوي. جناب عمران خان صاحب چې کوم الفاظ مخې ته راوړي دي ملګرو نو اول خو دا د 3 سپارې 104 نمبر آیات او د 9 سپارې 67 نمبر چې کوم آیات دی نو د هغې حوالې ورکړه ملګرو چې خوشحال معاشره هغه معاشره وي چې هلته کې خلک د اچایۍ سره ولاړ وي چې د حق او د سچ سره کم کسان ولاړ وي نو خوشحال معاشره هم حق وي. او دا یې هم ویلي دي چې په جیل کې هم یم خو بیا هم دا خبره کومه چې صحیح احتساب او قانون چې کومه بالادستي ده نو د هغې نه بغیر پاکستان چرته هم ترقي نشي کولی او په 8 فروری باندې به کوم پوزیشن به وي او کوم منظر به وي نو هغه حالات به وي نور څه وي انشاءالله العزیز هغه پر امیده دی چې ګټه به د حق او د سچ وي. او دا یې هم ویل چې نواز شریف ولې خاموشه دی ځکه خاموشه دی چې هغه غلامي تسلیم کړه او غلامۍ له غاړه ورکړه او نواز شریف به د الیکشن نه بعد یو ځلې بیا لندن ته تښتي اب پاکستان کې نشي ساري دی جناب عمران خان صاحب وایي. او د قرآن مجید حواله ورکړه چې په کومه معاشره کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وي نو هغه معاشره چې کومه ده هغه د تبعیه په طرف باندې ځي. او په قرآن مجید کې واضح دا لیکلي دي چې منافق به د بدو خلکو سره ولاړ وي او هغه به د ښو خلکو مخنیوی کوي او د انصاف نه بغیر وایي معاشره چرته هم ترقي نشي کولی. او وایي زموږ چې کوم کسان دي نو وایي هغوی اوچتولی کېږي او هغوی ته سافټویر اپډیټ کېږي او وایي دوی د سافټویر سپیشلیسټ جوړ شو. چېرې سافټویر په کومه طریقه دی په دې کې اوس وایي ترقي کوي چېرې سافټویر به په کومه طریقه باندې ایجاد کوي لکه تاسو کتلی شئ مختلف قسم طریقو سره چې کوم د پی ټي آی ورکران دي چا سره چلو کو چا سره چلو کو ایم پی اے ایم این اے سره چلو کو د کورونو په ذریعه باندې د بچو په ذریعه باندې دا یې هم وایي چې د پی ټي آی کوم قیادت دی نو هغې اوچت کړل او مختلف قسم چې کوم نشانات دي نو هغې وله ورکړل. او دا یې هم ویل ملګرو چې زه د بایومیټریک دپاره په ویلچیر کې راوستمه او زه ما دې ویل چېرې ته به په ویلچیر کې راځې خو ته به بایومیټریک کې او د نواز شریف دپاره ایرپورټ ته د بایومیټریک چې کوم مشین دی نو هغې وله ویوړو او د افغانستان سره چې کوم تعلقات خراب شو نو وجه دا ده چېرې خارجه پالیسي چې کوم دی په هغې باندې د چا توجه نشته دی. د ټچ موبایل حوالې سره هم خبره کړې د ملګرو چې د موبایل را سره نشته د موبایل استعمال ما ته ډېره زیاته پیدا راکړه چې نشته را سره دغه استعمال یادومه. دا یې وویل چې یاره ډېر زیات ریلیکس ټیم تېرومه او د ایکسرسایز دپاره هم راته ډېر زیات ښکلی ټیم میلاویږي او زه خو ریلیکس یم ښه خوشحاله یم په جیل کې خو اوس د قوم دا فیصله وکړي چې یاره هغوی آزاد اوسیږي او که نه هم دقه شانتې ټول عمر د غلامۍ زندګي تېرې څنګه عمران خان صاحب چې د بهر غلامۍ زندګي نه زما دا دننه چې کوم د جیل زندګي ده دا مې خوښه ده نو هغه طرف ته اشاره ورکړې ده. د توشه خانه چې کوم کیس دی نو د هغې حوالې سره عمران خان صاحب دا خبره وکړه چې د مریم نواز نه دا تپوس ولې نه کېږي چې ستا کوم پلیټس دي تا چې کومې بنګلې اخیستې دي نو وایي دا چېرته و د نواز شریف نه او د زرداري نه دا تپوس ولې نه کېږي چې ستاسو سره کوم ګران ګاډي دي نو دا تاسو سره چېرته و او سپریم کورټ به دې ته ګوري چې یاره د انساني حقوق خلاف ورزي کم کس کوي وایي هغې له قتل پکار دي او وایي زموږ چې کوم امیدواران دي چې هغوی د انتخابي مهم دپاره وځي نو وایي په هغوی باندې اف آی آر کټ کېږي او وایي څومره چې هم توجه ده د دغې خلکو نو وایي هغه صرف په دې باندې نه چېرې د پی ټي آی کومه پارټي ده دا مونږ ختمه کړو او دا خبره هم وکړه چې انارو دپاره د پی ډي ایم چې کوم کسان دي نو وایي دا ټول رایوځای شوي وو چېرې موږ ته انارو میلاو شي نو په هغه وخت کې د دوی اتفاق او یووالی اوس وګورئ په یو بل باندې شیلینګ کوي. د بلاول بټو زرداري خبرې تاسو به اورېدلې عمران خان صاحب چې د انارو دپاره دوی رایوځای شوي وو او کومو خلکو چې انارو اخیستې نو دا رایوځای شوي وو نو د دوی سره چېرته هم زه اتحاد نشم کولی او وایي زه په پاناما پیپر چې کوم کیس دی نو په هغې کې نیم ګیر کړی او په ما باندې دوی د توشهخانه کیس جوړ کړی دی
توشا خان دوی څه کردار ادا کړی دي او د عمران خان صاحب چې هغه د آئین او د قانون مطابق د ګړۍ پیسې 50% جمع کړي دوی به 20 او 10% جمع کولې خو په ما باندې د توشا خان کیس دوی جوړ کړی دی. هغه ملګرو د جناب کنګ عمران خان صاحب چې کوم الفاظ د امې در سره شریک کړه کومه فقره در باندې ډېره زیاته ښه ولګېده هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواز پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.